وی نبی رسول الله والسلام مبارک یو صحابي ولېږم وی ورشه پلان کې کار وکړه. صحابي روان دی په لاره باندې یو سوري کې تماشه وکړه زنانه لامبل چې تماشه وکړه زنانه بربنده ولیده وی دې چې څنګه را دی خوا شو و چې ما خو نبی رسول الله مبارک یو کار پسې لېږلې ما او ما پر دې زنانه ته وکتل ته زنانه څه کې ما خو زنانه ټوله ولیده اوس با نبی رسول الله ته څنګه مخامخ کېږم زم چې ته بد نظری وکې نو ته دا سوچ وکړه چې الله ما ویني او که زه تا ته ګورم او ته ښځو ته بیا نشي کتې یاره چې استاد مې ویني بیا مې جي په منبر باندې شرموي چې دې ښځو ته ګوري د دې نه خو یریږي لیکن د الله نه خو تا کې یره نشته چې الله ما ته ګوري چې زه پردی زنانه ته د شهوت په نظر باندې ګورم. وی دغه صحابي وی چې نبی رسول الله مبارک ته مخامخ کېدی نشم لاړه یو غر ته زما محترمو یو غر دوه غرونه د هغې په منځ کې کېناستو. کتاب التوابین کې علامه ابن قدامه رحمت الله علیه لیکي وی څلوېښت ورځې مسلسل صحابي وجړل الله ته الله ما نه کومه ګناه شوې ده زه ستا پیغمبر ته نشم مخامخ کېدی الله تا ته به زما څنګه پیښې کېږي. وی نبی رسول الله والسلام مبارک له دغه وخت کې جبرئیل علیه السلام راغی ورته وی پلان کې صحابي دی بدنظري شوې ده او څلوېښت ورځې ما ته وجړل یو ګناه ته شوې ده څلوېښت ورځې ما ته وجړل ما رب د هغه بخښنه کړې ده روې غواړه. وی دغه صحابي نبی رسول الله والسلام مبارک دوه صحابه کړه سلمان فارسی علي رضی الله تعالی عنہ وی ورشه صحابي راوړي الله د هغه په وجه باندې جبرئیل را لېږلی دی چې مې مغفرت کړی دی عام صحابي نه دی د ما محترمو چې ډایرکټ په ډایرکټ د الله د طرف نه استاد راشي جبرئیل راشي چې الله به ذات خود وی چې ما بخښلی دی روي غواړي الله بخښلی دی. وی دغه صحابي پسې وی علي رضی الله تعالی عنہ فرمای او سلمان فارسی مونږ چې ولیدل هغه صحابي داسې لاسونه اوچت کړي دی ولکه د ماشومانو جاړي الله ما نه ګناه شوې ده تا ته مې پیښې به څنګه کېږي الله زه پیغمبر ته نشم مخامخ کېدی خدای تا ته به مې څنګه پیښې کېږي. وی موږ د مټه اونې ور روان کړی مو وی زه په لاره کې ودرېدم صحابي وی په لاره کې ودرېدم ما وی زما ته وی زما سترګې پلیتې شوې دي په دا پلیتو سترګو باندې زه آقای نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مبارک ته کتې نشم ما دلته پرېږده چې په مانځه باندې ودرېږم چې زما سترګې پاکې شي. اوس خبره کوم زما محترم په هغې کې دومره یره وه هغه دومره د الله نه یریده زما محترمو او داسې زه اکثر بیان کې ویم اکثر تقاریرو کې ویم صحابه داسې خلک دي چې د هغې چونو زما رب کړی دی زما محترمو د هغې انتخاب زما رب کړی دی زما الله په اسمان باندې د هغې انتخاب کړی دی عام خلک نه دي صحابه. او ګویا خبره کوم قرآن کې الله که د صحابو په باره کې فرمایي ډېر کرته ذکر دی که اولئک هم المفلحون راځي الله وایي صحابه کامیاب دي که اولئک هم الفائزون راځي د صحابو باره کې راځي که اولئک هم الراشدون راځي د صحابو په باره کې راځي والذین معه اشداء علی الکفار رحماء راځي د صحابو په باره کې راځي. زما محترمو چې څومره آیاتونه وګورئ په آخره کې رب فرمایي رضی الله عنهم ورضوا عنه دا صحابه داسې قوم دی چې زه رب د دې نه رضا یم او دا زما نه رضا دي. بله خبره کوم دنیا کې دې ته ما د جنت اعلان کړی دی داسې خلک دي د الله نه دومره یریده زما محترم. اوس تا نه تپوس کوم ته چې پردۍ ښځې ته په بد نظر وګورې لکه احساس راځي چې الله کومې ښځې ته ګورم الله کومې زنانه ته ګورم داسې زنانه زما په کور کې ناسته ده کومو اندامونو ته ګورم داسې اندامونو والا زما د مور په شکل کې کور کې ناسته ده دا سوچ دې کړی دی چې کومې زنانه ته ګورم داسې اندامونو والا زما د خور په شکل کې زما په کور کې ناسته ده کومې ښځې ته ګورم د دې اندامونو والا داسې باډۍ والا زما په کور کې د لور په شکل کې ناسته ده کومې ښځې ته ګورم کومو اندامونو ته ګورم داسې زنانه زما په کور کې د ښځې په شکل کې ناسته ده. دا تصور تا کړی دی زما محترم دا سوچ تا چېرته کړی دی چې زه کوم جسم ته ګورم داسې جسم والا زما کور کې هم شته زما محترمو ته د بل عزت تار کې داسې نشي کېدی چې ستا عزت دې پاک پاتې شي زما محترم ته د بل مسلمان عزت ته ګورې گویا باډي سکین ونه کوو مونږ د ویښتو نه واله تر نوکه پورې ګورم اکثر خبره کوم سپین ګیري په دا لعنت کې اموخته دي ای به حاجي صاحب ای به مولوي صاحب ای به یو بزرګ په جومات کې به ناستي مرکز کې به ناستي دین سره به وابسته لیکن چې بازار کې وابستګي راشي د زنانو ته په بد نګاهې په پلیتو سترګو باندې ګوري زه هم په دا پلیتو سترګو خو ته قرآن هم ګورې په دا پلیتو سترګو ته بیا الله ته څنګه ودرېږي قسم دې زه اکثر بازار ته نوځم زما ملګري وایي ته ما سره ناسته نه کوې وایي سبا کومه دا زنانو پردو ښځو ته به ګورم نو د دې نه ښه دا نه ده چې په جومات کې زمانه تېره کړم الا ماشاءالله ډېر ضرورت پېښ شي بیا وځم ورنه قسم دی خبره د پلیتې خبره د زنانو کوم چې ته پردو زنانو ته ګورې چې بدنګاهي دې په هغې باندې وشوه نو چې ستا لور خور د کوره بار روځي تا نه تپوس کوم ته کمنټونه په هغې باندې ورکړې زنانه ووینې بیا پې ستا کمنټونه خلکو ته وایي پلانکې عضو یې داسې وه پلانکې اندام یې داسې و که ته د مزاح په طور باندې وې که ته د تقوا په طور باندې وې خلکو ته هم ځان ظاهر یاره جي پلانکې بدن یې داسې ښکارېده خلکو ته ځان تقوادار هم اختیار زه تا نه تپوس کوم که ستا د خور مور لور بار ووته او هغې باندې چا داسې کمنټ وکړه ستا بیا دغه ټایم کې څه تاثرات دي زما محترم دا ته د خپلې خور مور دپاره برداشت